مشکات شریف کی روایت 3655 نمبر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې درې کسان داسې دي چې دی باندې جنت حرام دی. اول هغه انسان چې دا شرابي وي لکه په ودونو کې او په پروګرامونو کې نن سبا مونږ شرابونه څکو الله مو ته بچ کړي. دویم د والدینو نافرمانه نن د والدینو نافرمانی څومره عام ده په معاشره کې. او دریم د خپل رشتہ دار سره یعنی د خپل رشتہ دار د خپل ګاونډي سره زنا کول. زنا خو اسم لویه ګناه ده خو لیکن د خپل رشتہ دار خلکو سره د خپل ګاونډیتوب خلکو سره چې څوک زنا کوي دا دومره بدترین ګناه ده چې په داسې انسان باندې د جنت حرام دی.